زمونږه د چیل شړکو پیشګرام باندې چې څومره حلقه ده دومره زمانه په خدای قسم کې د مدین سره له یو کس عمر کوي بغیر د دې خلکو نه زمادي بیا وای ولې موږ د دې خلکو سره ناس پاسو غره موږ د دې سره ګرځو د دې لپاره ودونه غواړو یو شی بل چې موږ وته سوال ملت کوو چې د چیل د شړکو د باټي باندې او د دې طرفو سيزټ نه راوته نو دا انتګان ټول دې رپیږي نو د خدای د قرآن خاطرو کوي د خدای د قرآن د شپږ کیلومتر لار ده او تاریخي محمود خان لګېدلی دی د مټې نه کپنجبې ته روډ کپنجبا یو نیم سل کیلومتر لار ده یو نیم سل زما د چیل روډ د مدین نه 7 کیلومتر دی او هغه مشران پکې پراته دي زما د قصیمي هغه په مدین کې مي دومره ښکلي خلک دومره پښتو والا او دومره ښکلي وکیلان زما د بیا قسمي چې ټول پښتانه پکې پراته دي او بغیر د مدین د سړي نه بل چا له وټ نه ورکوي زما د بیا قسمي کول کوي هغه موږ هېڅ ومنګو خو یو مهرباني وکړئ شرافت ته مو هم دا خواست کوم منت کومه چې څوک زمونږ په دې مدین کې انتهاګان دي ناظمان دي ټول ته دا سوال کومه چې د چیل روډ دومره نه دی ګوره تاسو سوچ فکر وکړئ یو دوه پلونه دي یو دوه پلونه چې ته یو ټوپ وایي ټوپ نوم د هغې ټوپ هم والی کېږي او هغه د چیل پلونو نه په هره میاشت کې ګاډۍ ورتاوېږي کسان پکې مري زخمیان پکې کېږي د ګاډو ورته بیانې کېږي هغه پلونه تنګ دي دا 7 کیلومتره روډ دی په دې باندې صحیح کار وکړئ د خدای لپاره که تاسو یې نه کوئ راشئ موږ به چانده وکړو او په چانده باندې به جوړ کړو زما ټولو ټول لازمانو ته دا خواست دی او بل محمود خان ته مې دا خواست دی چې ته د ګبینجبي روډ جوړې ته خپل هغه طرف ته توجه ورکړې چیل پیشګرام خلک د کالام د خلکو نه ښه دي زما په خدای قسم ټول پښتانه دي بل زمونږ نقشه چې کوم دی چیل پیشګرام د شړکو هغه د کالام نه ښه ده زه تاسو ته قسم خورم چې کوم مېلمه ګاډۍ راولي په اډه کې زما سره ودرئ او هغه ځان له بل ګاډۍ بوکینګ کړي په کرایه باندې لاړ شي دا د روډ د وجې نه لاندې نه ګاډۍ لګي که مخکې له ګاډۍ راشي او ټیک نه کېږي مهرباني وکړئ او د دې روډ لپاره د خدای لپاره یو پڼ وباسئ او په دې باندې په جواب طریقه شروع کړئ مهرباني وکړئ اسلام علیکم دا یو تحریک ته دا اوس موږ شروع کړی دی ځکه که دا روډ جوړ شي دا یوازې د پیشګرام روډ نه دی دا د ټول پاکستان روډ دی ځکه چې په دې روډ باندې د پنجاب خلک هم سیل سپاټې له راځي د سند بلوچستان هم راځي او د اسلام آباد نه هم راځي لہذا دا زموږ د بچو مستقبل دی موږ ستاسو شکر ګزار یو چې تاسو راوتي یې او دلته کې په دې احتجاج کې شریک شوي یې او د خپل مستقبل لپاره او د خپل روڼ مستقبل لپاره راوتي یې او احتجاج کوئ او ژوندي قومونه هم دغه شانتې احتجاجونه کوي او چې د هغې مطالبې حل نه شي د هغې بیا احتجاجونه دومره سیوا کوي چې د اقتدا دا ماڼۍ بیا بړې وړې شي او دا پانوسونه بیا ګزار شي او دا پانوسونه بیا په خپلو کې لاندې شي او دا دنګ ګیټونه د هغه د سیکرټریټ ګیټي او که هغه د اسلام آباد د پارلیمنټ هاوس ګیټي دا بیا په خټو باندې ولي په ګټو یې ولي او په لوټو باندې ولي په چیل شنکو کې په پیشګرام کې په بانډه ډبرګي کې په شورکټ بانګیش کې په کنډه کې او د دغه نه علاوه په دې پورې ټوله دره کې د اور په شانتې دا پیغام چنې ته کوڅې ته بچي ته نوجوان ته ورسوئ او انشاءالله چې د بل احتجاج موږ تاسو نه کار درکو نو تورې کپړې په سر باندې وتړئ او راوځئ او دمادم مخ پټو که خیر انشاءالله आज हम मुतबल एहतजाज करते हैं मेहरबानी जो कि सीएम सेब का जमन मौजूदा एमपीए शराफत अली खान का सिपासनामा वर्ता बखते केरा परवेश खटक चलता लाडो ता परवेश खटक वो वजीर आला हो ता पति हुआ उठती थी ता सिपासनामा की चेल बिशिग्राम रोड निकल ले दो कार दोनिम काल इसका तीर शू नुत्सो से चलू शू ता पीटीआई तो हुआ उठती थी نو خپل هغه حق تاسو کا موږ هم تاسو کوو ته هغه خپل حق تاسو کا چې ماضی زبان کې जनाब इमरान खान साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये लोग ये मुअज़्ज़ज़ लोग एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं क्योंकि मेरी आवाज अगर मैं माइक पे लगा दूं तो हमारे एरिया के मेंबर सूबाई असेंबली शराफत अली को ऐसे भी सुनाई देगी लेकिन उसकी कानों पे जू तक नहीं रेंगती वो कई दफा इस रोड पे गुजरे हैं जनाब इमरान खान साहब आपके इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है कि आप टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं
आप आइए देखिए ये वादी बिशग्राम, वादी चेल बहुत ही जन्नत वजीर, बहुत ही जन्नत नजीर खूबसूरत वादी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा रोड जो है वो एक मौत का कुआं बन चुका है। आए रोज यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कीमती जाने जाया होती है। कई दफा हमने अपने मेंबर सूबाई असेंबली को इस बारे में आगाह किया है, लेकिन वो इस चीज को बड़ा लाइटली ले रहे हैं। इसके अलावा रिसेंटली 2 महीने पहले जो सैलाब आया था, तो हमारे सीएम साहब, मैं तो उसको केपी का सीएम नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद एक दफा पेशावर किया था अपने बाहर के काम से, तो मुझे गेट पे इसलिए रोका गया है कि आप मता से ताल्लुक नहीं रखते, उसको सीएम हाउस में जाने की इजाजत है। अदरवाइज जो केपी के जितने भी लोग हैं उनके लिए आप बड़ी मेहरबानी दूसरा सीएम देख ले। वो सीएम यहाँ पे आया था 2 महीने पहले, उसने कई वादे किए थे, लेकिन मजबूरन वो वादे ही रह गए। तो मेरा आपके लिए ये लोगों की तरफ से, मेरे अपनी बार की तरफ से, वोकला बरादरी की तरफ से आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप बड़ी मेहरबानी इस चीज को, हमारे इस मसले को थोड़ा सीरियस ले। ये कोई 10-12 किलोमीटर का रोड है, कोई इतना ज्यादा इस पे खर्चा नहीं आएगा। बड़ी मेहरबानी आप सीएम को डायरेक्शन करें, या यहाँ के जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली है उसको डायरेक्शन करे कि हमारे इस रोड पे जल्द से जल्द काम शुरू करे। बसूरत दीगर हम मजबूर होकर हम पेशावर जाएंगे। अगर वहाँ पे भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम मजबूर होकर आपके घर के सामने भूख हड़ताल करेंगे, हम धरना देंगे, हम तक वापस नहीं जाएंगे। या तो आप हमें मार दे या फिर आप हमें हमारा रोड बना के दे दे, क्योंकि आए रोज हम कीमती जानों को जिया होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। टोल यूनिट तरफना टोल गोंडी बार शुक्रिया तो ढेर मेहरबानी। सर बदी फिक्र और बदी हम के दर गुण शुई चीजों ढेर दरला दरीन मसला चील रोड था। चील रोड तकरीबन 40-45 हजार आबादी और दाद वाली से वाले तरूस पूरी जमींदार हो लगा फड़ बई की दकशन फड़ दे पाके मन का सैलानियन राजी नो गाड़ी पर मध्यन की बदल की हुई दा गाड़ी दे रोड दो काबिल ले यवा चूक चीज़ां ने गाड़ी वाली या चित गाड़ी या खा गाड़ी कीमती गाड़ी अब मध्यन की ब्रेक दी और ऐसे बर्रा 4 व्हील जाने पकड़े वाली हुई बदार गाड़ी तो काबिल ले कमरिश जमदा खाले कमड़े शो जमदा खाले कमिलमा शो जमदा खाले और ददी इस सहल तो सुपूरी हाथा जमददी अलकीना कि महमूद खान ने ददी अपर स्वास्थ्य ताल्लुक साथी डॉक्टर हैदर से दे हम ददी अपर स्वास्थ्य ताल्लुक साथी अका जोंगे मौजूदे फेस से दे दाको हुक्कले दे कोर दे वतन दे इलाका दा और ददी पूरे दाके बगजेदार थे और आगे बार का मुतादी पेश हुई और जमा खेल दे चदवाली सिख जमाने वाला तरदी वक्त पूरी दा हुकूमतों बंदी की अजम दा मुतालबा बार आगे पेश की गई चोरों द खुदे रफारे द चीज रोड जोड़ की द चीज रोड आगे से हुई उमशी की और दा नेशनल पार्टी वाले जोड़ने को दे फलानी वाले जोड़ को दे फलानी वाले जोड़ दो चूं क्या खबर तो फलंड बहुत हुआ چې شاسب چې څوک لاس کلا هم پرې را په نن سبا موجوده حکومت کې به تاسو یې ما چې دا حکومت په صوبه کې او په مرکز کې د حکومت دی ایم پی دی دی منسٹر دی دی چیف منسٹر سي دی وزیر اعلی سي د رسوات دی چې په دې دور کې دا روډ نشي دا به کلو شي ما خو نه راځي بیا د چانس مونږ راشي په لاس باندې ما خو خیال دا دی چې دا د پر اخیری نسته چې په دې کې ونشي بیا ډیر ممکن دی چې دا بیا وشي مونږ وزیر اعلی چې دا بار دا درخواستونه استراګان ملتونه کړی چې زموږ د علاقه سیلانه ده او دې مخ بشګرام ګنده بدی مهاجرین دي سیلانیان دي ډېر خخیز علاقه ده سیلانه علاقه ده او ملت یو ثقافتي زیری کنه هغه په ته تاسو نه اخیستو چې کله بیا هغه تاسو نه اخیستو زموږ نو امید ظاهر شو چې کنه چې اوس پس کوم اوس زموږ مرګري دا وایي چې دا خو زموږ یو پر امن او یو خبرداري معمولی ونته کی دوستانو سرګری دا خبره وکړه چې دا د درې د خلک ډېر خسته خلک دي موږ خلک اچم او موږ خدای څخه خلک چې د خاور سره ډوډۍ خورو تاسو خسته خلک کې تاسو په دې مو خسته قسم په دې چې تاسو نه نو موږ هیڅ خاص نشته زموږ خاص تاسو نه قربان
من ستاسو نه قربان. اوس دلته کې زموږ سره یو بل نوجوان یو یو غیرتمند دلته کې ولاړ دی چې کوم په ضلع کې زما یو ډېر دروند ملګری او د خوشحالۍ خبره دا وه چې ما ورته دواړه ازا کرتا ہے نگہبانی یا بندے سیرائی یا مرد کوہستانی جناب ڈاکٹر محمد شاہ خان. میں آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اسی دھوپ میں ہماری بچوں کے لیے ہماری مستقبل کے لیے بلکہ اپنے مستقبل کے لیے آج اس دھوپ میں آپ کھڑے ہیں. میں آپ کا سلوک سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. بات میں آتا ہوں بشکرام اور چیل مدین روڈ پہ اس کو کہتا ہوں کیونکہ اسی آبدری کی وجہ سے پوری مدین کی دکانداروں کی جو دکانداری اور ان کی جو چولہے جلتے ہیں گھروں میں یہ اسی دری کی وجہ سے جلتے ہیں. ابھی میں آغاز کرتا ہوں بشکرام روڈ کے بارے میں. کہاں کا روڈ؟ ایک ندی ہے, اس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں, ایک ندی کے اوپر پانی دے رہا ہے. اس کا روڈ کا رنگ دینا گناہ کبیرہ ہے. ہم ہماری میتوں سے مقبرے بھر گئے, ہماری زخمیوں سے ہسپتالیں بھر گئی. کب تک ہم اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ہسپتالیں بھرتے رہیں گے؟ خدارا ہماری حالت پہ رحم کیا جائے. ہم تو آنکھ پل کہتے ہوئے ہمارے منہ بھی آنکھ پل ہو گئے لیکن کوئی آنکھ پل نہیں بنا ابھی تک. میں اپنی اخبار کو آپ پھر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے جگر آپ خود سوچئے جیل سے آپ نے بشکرام دینے سے آپ نے جتنا ووٹ لیا ہے پی ٹی آئی کے لیے شاید کسی اور یونین کونسل سے لیا ہوگا. ابھی اس ووٹ کے خاطر ان نوجوانوں کے خاطر ان ماؤں بہنوں کے خاطر اسی روڈ کو بنایا جائے. ہم عاجز آ چکے ہیں اس روڈ سے. روزانہ کے بنیاد پر ہمارے جنازے اٹھتے ہیں. جنازے تو اسی کو نہیں کہتے کہ جس کی یا جو کفن میں پڑا ہو. ہماری جنازے اسی وجہ سے ہے کیونکہ جو مریض ہم وہاں سے لے کر مدین آتے ہیں واپسی پہ وہ جنازے کی صورت اختیار کرتا ہے کیونکہ یہ روڈ نہیں, اوپر آسمان نیچے زمین, درزہ کہاں تک کب تک ہم درز کرتے رہیں گے. میں اپنی مدین کے نوجوانوں کو بھی یہ عرض کرتا ہوں, میں تحصیلی بحرین پوری علاقے کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسی روڈ کے لیے نکلے. ہماری بچے, آپ کے بچے, آپ کو ہم اپنا درجہ دیتے ہیں تو ہمیں بھی آپ اپنا درجہ دے دیں کیونکہ جب تک یہ روڈ نہیں بنتا ہماری یہ احتجاج ابھی تو یہ جمعہ آج ایک دن شروع ہوا ہے. یہ احتجاج انشاءاللہ اس کا رد عمل میرے خیال میں جب ہمارا سی ایم اخبر کے ساتھ مدین اسپتال افتتاح کے لیے آئے گا تو شاید وہ ہم سے یہاں سے اس طرح نہیں جائے گا جب تک وہ ہماری بشکرام روڈ کا اعلان نہیں کریں گے. دوسری بات, میں آپ بھائیوں کو پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ ہماری بچوں کے خاطر یہاں پہ نکلے ہیں. عام بات, ہماری فضل نبی ناظم بھی 1100 فٹ پہ وہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی مرتے واپس زندہ ہوا ہے. اگر آپ کی دعاؤں سے, آپ کی محبت سے ابھی میں اور اعلان کرتا ہوں کب تک فضل نبی مرتے رہیں گے, کب تک یا وہاں کے بچے ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے. اسی دفعہ اگر چیل روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, اس میں کوئی اموات زخم ہوئے, ہم FIR صوبائی حکومت اور ان قائدوں کے خلاف کریں گے جو ہماری بات نہیں مانتے. د حکومت اهلکارانو ته د دې ځواني غونډې په توسط سره دا درخواست کوم چې تاسو ته دا معامله معلومه ده چې دا د 10 کالو نظیر التوا ده. په دې باندې فوري قدم واخلئ او په دې باندې کار شروع کړئ. موږ په نورو وعدو باندې مه غولوئ. منگا کله چې زمونږ خپل وزیر اعلی جناب محمود خان صاحب د سیلاب نه پس دلته کې تشریف راوړو, موږ ورته ډېر زیات خوشحاله وو چې یاره دا په تاریخ کې لومړی وزیر اعلی دی چې دې علاقې ته راغی او په دې قدم کېښو او خدای دې وکړي چې دلته دا قدم ایښودل د خلکو د خیر باعث وګرځي. خو زمونږ هغه خیال
هغه سي اوس خیالو هغه تش خیال پاتې شو ځکه چې ما په خپل د سی ایم صاحب نه دا سوال کړو چې دا روډ به کله جوړیږي وای دا به ډیر زر جوړیږي او په دې باندې به افتتاح وشي او دا سي روډ به جوړ کړو چې تاسو په غړی نو ما سه ته وی چې مونږ په مرغړوا د سي روډ جوړ کړي چې هغه د تلو قابلیت نو مونږه یو ځل بیا دا یاد دهانی کو سی ایم صاحب ته ځکه چې دا تعلق زموږ د سواد سره دی او مونږ ورته خپل وزیر اعلی وایو دا خپل وزیر اعلی مونږ څنګه وایو چې هغه زموږ نه دی خو افسوس دا دی لکه څنګه چې وکیل صاحب وي څنګه کارونه چې د سی ایم صاحب په خپل حلقه کېږي هغه شانې کارونه مونږ دلته کې ونه لیدل کنه نو دا قوم راوته دی نن دیو یو وارنینګ ورکو یو تنبیه ورکا چیرې نن موږ د خپل پروګرام د خپل تحریک آغاز وکړو دا یو تحریک شروع شو ان شاء الله اوس باندې لپاره موږ آینده لا عمل کینو او ټیکو خو زما په خیال دا سیدا چې روان پروګرام به بیا هم زموږ په دې مدین کې او هغه کې به موږ روډ بندو مین روډ به بندو تاسو پر راوځي کنه تاسو ټول ته درخواست دی چې دغه پروګرام کې به تاسو د مدین خلک هم راوځي او د خوشا د بحرین خلکو ته هم ډاکټر صاحب ته درخواست کوم چې هغه په غنټه عادت کې راشي چې موږ دلته کې خپل د احتجاج یو ځل بیا پاینده چې کوم زموږ روان ډیر نږدې پروګرام دی دای کې به موږ دا مین روډ دا بم بندو پوری طرف بم بندو او دریم پروګرام به زموږ د سی ایم صاحب د کور مخ ته په مټه کې احتجاج تیار دی کنه او که په دې باندې ونه شو نو وزیر اعلی سي ټریک ته بجو ان شاء الله او هلته کې به درنه کو او تر هغه وخت پوری به واپس نه راځو څو پوری چې یای موږ ټول وجري نه یو یای جیلو ته ورځولې نه یو او یای په نو باندې شور نه کوي په دې تاسو له سره وعده کوي اتفاق دی د دې نه علاوه مشرانو زموږ خبرې کړې دي د نور خبرو به ضرورت نه احتجاج موږ خپل وکړو او دا آغاز ان شاء الله دغه وی چې آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ان شاء الله مخکې بورزو او مایوس کېږئ مه ګورئ تر څو پورې دا داسې دور دی چې تا خپل حق د چا نه راښکلی نه وي نو تا له څوک حق نه ورکوي او بیا ورسره کېږئ به هم نه ځکه چې شاعر وایي که نه وایي وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو